لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هره میاشت موږ یو سټډي سرکل کوو. د نن سټډي سرکل پر مصنوعي ذهانت یعنی پر ای آی باندې ولو. پر ای آی باندې ظفرالله کاکړ صاحب په تفصیل سره خبره وکړه. ځوانانو په دې کې شرکت وکړي. د پر ای آی پر اهمیت افادیت باندې خبره وکړه. د ویلې چې الګوریتم او دغه رقم ساينس د ټوټل د مسلمانانو د لارې یورپ ته رسېدلی دی. د دې بنیادونه مسلمانانو ایښتي دي. پکار دا دی چې پښتانه او مسلمانان ګرده و ټکنالوژي ته زیاته توجه ورکړي، ځکه مستقبل ګرده د ټکنالوژي دی. که چیرې موږ ټکنالوژي ته توجه نه کوو بیا به موږ د دنیا څخه ډیر پاته سو. د ویلې چې په مستقبل کې کاروبار به ګرده ای کاروبار جوړ سي، یعنی آنلاین بسي. ضرورت د دې خبرې دی چې موږ زیاته توجه پر ساينس او ټکنالوژي باندې ورکو. په آخر کې د سوالاتو جواباتو سیشن هم وصولو. د سوالاتو جوابات څخه دا ښکاره کېدله چې د نن ځوان په ټکنالوژي په ای آی کې زیاته دلچسپي لري. دوی غواړي چې د ای آی د لارې زده کړه وکړي. د سوشل میډیا په مختلفو پلیټ فارم کې تر ګردو مثبت او سنجیده پلیټ فارم چې دی هغه یوټیوب چیټ جی پی ټي ده. بدقسمتي دا ده پښتانه پر یوټیوب باندې ډیره کمه توجه ورکوي، حالانکه په یوټیوب کې ډیر علمي ادبي او ښه ویډیوز لیکچرز پراته دي. پکار دی چې موږ پر یوټیوب باندې زیاته توجه ورکو.